बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو उम्मीद लرم چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې وي دوستانو پېښور کې د ظلم او جبر یو داسې داستان لیکل شوی دی چې یو ظالم زوی رسیدلی دی او خپل بوډا مور او پلار یې ډېرې زیاتې بې دردۍ سره قتل کړي دي. ولې قتل کړي دي، وجه څه وه، ګناه یې څه کړې وه، دې بارے کې ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکوو. او که تاسو ټولو معلوماتو باندې ځان خبرول غواړئ، موږ ویډیو ځان څه تر اخره پورې وګورئ. او چې کوم ملګري موږ په چینل باندې نوي دي هغوی د موږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کړئ، ټلې نشان دی وایي تاکہ موږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغوی ته په اسانۍ سره ملاو شي. دوستانو دا واقعه د پېښور ده چې یو ظالم بدبخته زوی خپل مور او پلار خپلو لاسونو سره قتل قتل وجه څه وه چې هغوی د مور او پلار نه د خپل حق غوښتلو، جایداد کې حصه غوښتله او دغه سړي به آیسو نشه کوله، شراب به څښلو، بدعمله مور او پلار ورته د جایداد کې حصه نه ورکوله. که موږ ته د جایداد کې حصه در کړه نو ته به هغه خرڅ کړې او دا نشو تماشو باندې به دا پیسې ټولې ختمې کړې. هغه دا پیسې دغه د بچیو دپاره سنبالې کړي وي چې دغه په کار رانه شي، کم از کم د بچیو په کار خو به راشي که نه، دا خو بدعمله ده. دو بچی خو به مستقبل ښه شي، خو هغه ظالم را پسېدلی دی، خپل مور او پلار څخه اواله خبره کړې ده چې کله هغوی د حق ورکولو انکار کړی دی هغه تماچا راخښتي ده او دواړه په موقع باندې ایښتي دي او قتل کړي دي. دوستانو مور او پلار آخري ټیم پر چې زوی بدعمله هم شي، هغې نه بعد هم دا کوشش وي چې څه طریقې باندې دوی بچي او زندګي ښه شي. دا خو ښه نه دی چې مخکې چې دغه بچي دي چې هغوی ته مستقبل کې څه مسلې مسایل پیښ نه شي، هغو دې سوچ او سمجھ باندې ورته جایداد کې حصه نه ورکوله چې دا خو د آیسو نشه ده. آیسو نشه خو انسان لیوانه کړي، یا هغه خودکشي وکړي، یا ځان ولي یا بل ولي. نو دوستانو آیسو نشه یو داسې لعنت دی چې ډېر ښه ځوانان د آیسو نشې وجې څخه لاړ دي او چې چا دې خلاف جنګ کړی دی، دې خلاف یو مهم یې چلولی دی، هغوی د آیسو نشې والا هغوی هم شهیدان کړي دي، هغوی هم نه دي باج. او موږ په مخکې مثالونه شته، د مفتي سردار علي حقاني صاحب شته ده، محمد زاده آګرا شته ده. خو دوستانو د آیسو نشه د منشیات موږ د معاشرې نه ختمېږي، دا به څنګه ختمو؟ دا به موږ خپله ختمه. موږ به نظر ساتو چې موږ کلي مالات علاقې کې څوک ده چې د آیسو نشه خرڅوي، موږ به هغه نه پرېږدو، موږ به دوی د نیټورک به ختمو. چې نیټورک ختم شي نو څوک به ورته نه میلاویږي، بار نه څوک په سوزوکي پک اپ کې نشي راتللی، تاسو په مالات اور کوڅې کې منشیات نشي خرڅول. تاسو کلی کاسوي چې منشیات خرڅوي هغه راوړي رسوي هغه طرف نه وي چې تاسو دا چیز ختم کړئ، نو دا واقعیت به موږ د معاشرې نه ختم شي. دوستانو دې باره کې تاسو سره دا کومنټ سیکشن کې خپل رایې اظهار ضرور وکړئ. والسلام.